بسم الله الرحمن الرحیم نننی پودکاسټ سره زه یم سید کبیر علي شاه. خبر اتره به کوو پاکستان ته څه خطرې دي. په دې سره به چې کوم دی په ګلیشر باندې خبرې کوو او ورسره زمونږ نور مسایل فوډ شو یا دې سره د بجلی څه مسایل دي په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره ننني پودکاسټ کې موجود دی سینیر صحافي او تجزیه‌کار ټکر صاحب. ننني پودکاسټ کې تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي. سره لومړنۍ خبره به دا کوو پاکستان ته څه خطره ده. شاجي اول خو تھینکس ټو یو او ستاسو د چینل ماشاءالله چې زه ګورم تېرو څو ورځو نه ستاسو انیشیټیو دی او ډېر ښه موضوعات کاغه زمونږ سیلابونو چې کومې سیمې ځپلي دي یا افغان کډوال دي او خصوصا اوس د ماحولیاتو حوالې سره نو دا یو ډېر ښه ګام دی ستاسو ماشاءالله. زه په دې ډېر خوشحالېږم چې زموږ ستاسو غوندې ځوانان هغه داسې ښه کارونه کوي او بیا تاسو پروفیشنلی پیږئ هم په دې څیز باندې. نو دا زموږ دپاره ډېره یو هغه زړه ته قرار نه وي چې زه ځوانان شته داسې چې کار کوي. بالکل نو هیډس اف ټو یو او مطلب چې خدای دې ډېره کامیابي درکړي. دا د تاسو چې کومه خبره وکړه چې څه خطرات دي پاکستان ته او نو ډېره لویه مطلب چې په چاپېریالي توګه په موسمیاتي توګه پاکستان ته خطر دی او هغه زه نه وایم شاجي تاسو یې نه وایي یو عام سړی نه وایي زمونږ د NDMA یعنې نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ چې کوم چیرمین دی هغوی دا خبره کړې ده او په یو عام ځای کې نه بلکې د پبلک اکاونټس کمیټۍ د PIC په غونډه کې نن کړې ده. د PIC کمیټي دا ډېر زیاته مهمه وي نو کومه چې د ماحولیاتو دپاره د هغه زموږ جنید اکبر صاحب چې کوم دی هغه د هغې مشر دی. نو په هغه میټینګ کې دا ویل شوي دي د NDMA چیرمین لخوا چې پاکستان ته په راروانو وختونو کې او د دې اثرات په هم د راروان کال نه شروع کیږي خشکسالي به ډېره زیاته وي او بلخوا به سیلابونه یعنې بارانونه به ډېر زیات وي او د دې به انتهایی زیات اثرات وي او کم دا شدت چې مونږه تیر کال یا سږ کال ولیده نو د دې شدت نه به 22% زیات وي. مطلب چې دا اوس کم سیلاب تیر شو نه دی نه به د دې په ډبل به په ډبل به 22% اضافه دا ډېر لوی شی دی یعنې ډېر لوی درانه بارانونه به کېږي. خدای مکه ډېر زیات لینډ سلایډینګ به کېږي هغه به مطلب چې غرونه شلی هغه به مطلب چې ونې به د هغې سره راغورځېږي او خدای مکه دغه پیښې چې څنګه وشوې چې دې ته څوک کلاود بسټ وایي او څوک وایي چې نه دا د مونسون هغه درانه بارانونه دي او په یو ځای راځي او هغه میلیمیټر کې د دې شدت ډېر زیات شو نو هغوی دا وایي چې دا به اوس د دې اثرات لا زیات شي یعنې په دې انټنسټي دا شدت به ډېر زیات شي. اوس خبره دا ده چې آیا دا کم نقصانونه وشو لکه باجوړ کې څنګه په 14 او 15 اګست ترمنځه دغه یو صورتحال شروع شو. مونږ ګورو زمونږ شمالي چې کوم اضلاع دي علاقې دي شاجي نو په هغې کې باجوړ لومبی متاثره شو یعنې دروند باران شو یا کلاود بسټ شو. په دې هم د ماهرینو ترمنځ په آرا کې دا یو اختلاف دی چې اټ وازنټ ا کلاود بسټ دا مونسونو دروند مونسونو نو دوی وایي چې کومه فینامنا جوړه وه یعنې یو د باران یو نظام براته نو دا ځل 3 نظامونه راغلل یو د مشرق نه یو د مغرب نه یو د خلیج بنګال نه راغی او هغه زمونږ په دې شمالي علاقو کې د یو بل سره د هغې یو کنورجنس وشو. د هغې په نتیجه کې دا دونه زیات بارانونه چې څوک ورته کلاود بسټ وایي څوک ورته تندرونه وایي چې هر څه وي بهرحال دا د ماهرینو کار دی. نو بیا د هغې په نتیجه کې موږ ولیدل چې لینډ سلایډینګ وشو هغې ځان سره ونې راوړې ګرګې راوړې کمرې راوړې او داسې شیان چې هغه مشینونه نشو چتولی هغې ځان سره راوړل او موږ ولیدل چې هغې کلي سالم کلي هغې یوړلو یو ډېره لویه تباهي وشوه. نو شاجي اوس تاسو امیجن کې چې خدای مکه په دغه چې دا څه وشو د دې نه 22% سیوا وي نو څه به نقصان ټیک ده ولاړه شي. بالکل اوس چې کم د دې بیا اثرات دي نو یوازې بارانونه به نه کېږي لکه خو په خپل ځای وشو لینډ سلایډینګ دی تندرونه دی خو شو بیا به خشکسالي ډېره زیاته وي لکه تاسو وګوره تیر کال څومره زیاته خشکسالي وه په باران پسې موږ لندېږو یا دومره بارانونه وي چې بیا دعا کوو چې الله بس ویې نو دا هغه کلایمټ چینج دی هغه موسمیاتي بدلون دی هغه چې کوم ګلوبل وارمنګ دی چې موږ وایو 1.5 درجه ټمپریچر چې کوم دی د نړۍ
هغه سیوا شوی دی. نو دا اوس د هغې هغه اثرات را روان دي چې یو خوا به بارانونه بې تحاشا وي، لکه بس باران کېږي او هر ځای کې سیلاب جوړېږي، اربن فلډینګ کېږي. لکه په پېښور غوندې ځای کې موږ لس کم سل ځایونه چې کوم دی نو هلته فلډینګ و باقاعده. لکه صدر تاسو خپله مطلب چې ځای ډیوټینګ وي کوریج کوئ، صدر کې اوبه، ګلبهار کې اوبه، پېښور مین زړه دی جي، زړه دی که نه، هر ځای کې اوبه لکه مسلسل سړی او نیم ډوبو که نه، نو څومره زیات نقصانات کېږي. بیا چې کومې زموږ نشیبي لاندې سیمې دي نو هلته خو بیا باقاعده فلډ راشي. اوس تاسو وګورئ چې ښکته اوس دا اوبه پنجاب ته ورسېدې نو هلته په لکونو خلک اوس ډسپلیس کېږي. هغوی ته وایي چې به دا چې کوم راوي دی او دغه سیندونه دي، ځکه چې انډیا اوبه را پرېږدي نو دی خوا خپل بارانونه دي، اخوا انډیا اوبه را پرېږدي، دلته یو سیلابي صورتحال جوړ شي. نو فصلونه هم متاثره شو، خلک هم متاثره شو، او داسې ده خدای دې نه کړي. خو اوس چې زمونږ کم په دا وادیانې ویلیزي دلته مونږ د سیندونو په غاړه، بیا د خوړونو په غاړه خلکو کورونه جوړ کړي دي، د خلکو ځمکې دي، کلي آباد شوي دي. نو که دا صورتحال وي، دا کم بارانونه چې دوی یادوي انډیمې وایي چې لکه شدت په پکې راځي نو دا خو به ډېر زیات وي. نو کم چې کلي اوس مونږ ته ښکاري او علاقې دي دا به د اوسېدو قابل پاتې نه شي. د دې نه به بیا که څوک غواړي او که نه په خپله به تروزي، ځکه چې دا به د سیلاب د لاندې، دا به د فلډینګ د لاندې، فلیش فلډینګ به وي، تیزې اوبه چې څه ته وایي چې د هغې پته هم نه لګي که نه، بس را روانې. زمونږ خو ارلی وارننګ سیسټم هم نشته دی، مونږ خو دومره اکویپډ هم نه یو، زمونږ سره خو دومره ټیکنالوژي هم نشته چې مونږ خلک خبر کړو چې بره دا شی وشو او اوبه را روانې. بل جي تاسو خبره کوئ اوس دا چې کوم سیلاب دا ریسنټلی رالو په بونیر او باجوړ په دې کې هغوی دا وینا کوي چې یاره مونږ مطلب یو کپ اوچتولو ته جوړ نه شو، لکه داسې اچانک یو غوبلو چې بس بیخي اړو څه ته پوه نه شو چې دا کومه رالو. او تاسو خو تللی وئ، تاسو په ګراونډ باندې لیدلی دي او تاسو کیسې اورېدلي دي. حقیقت دا دی چې څوک هم څه ته نه دي تیار، ځکه ماشومان، زنانه، ځوانان، دا نه چې ګینې مطلب صرف ضعیف خلک یا ماشومان یا زنانه، هغې کې ځوانان یو شان، ځکه ستاسو خبره چې څوک څه ته به ساس شوي نه دي، یو چپه وه او تیزه چې د هغې لکه سپیډ داسې و چې هغې څوک څه ته نه دي تیار کړي. نو دا اوس پکې بله خبره دا د شاجي چې زمونږ بره یو قیمتي شی پروت دی په دې غرونو او هغې ته ګلیشیرز وایي. دې خبرې له سوال له راتلم او ویلی کېږي دا چې اوه ګلیشیر به راځي او ډېر په مضبوط دغه باندې. د ګلیشیرز لویه سلسله په دې خطه کې دا په پاکستان کې ده او دا د اوبو ذخیره ده، پاکې ښکلې اوبه دي چې دا رو ویلې کېږي. نو دا د ټول کال دوران دا را روانې، نو زموږ سیندونه ډک بهیږي، نو زموږ زراعت چې کوم دی نو دا د دې سره روانې. زموږ چې څومره تاسو دغه ګورئ، زموږ څاروي ګورئ که نه، دوی ته اوبه میلاویږي، ټیک ده. نو ژوند روان دی، دا شینکی دی، ورڅه دي، دا د دې ګلیشیرز په برکت کېږي. 9,500 ګلیشیرز دي شاجي بره زمونږ په دې چترال نه بر او بیا چترال کې او ګلګت بلتستان او دا ټولې علاقې چې کوم دی که نه، هو دا ګلیشیرز دي، دا قیمتي زمونږ وسایل دي، دا لکه زیرمې دي د اوبو قدرتي. هغې ته هم د دې موسم له وجې اوس خطره ده. اوس دا لوی 9,500 ګلیشیر چې دي ټاکر صاحب، نو دا خلک به ځي چېرته؟ تا اوس سوال دا دی چې دا انډیمې چیرمین صاحب په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دا هم په خطره کې دي، ځکه چې یخ واوره ده چې ټمپریچر سیوا کېږي یا به ویلې کېږي، چې ویلې کېږي نو دا خو ډېرې زیاتې اوبه دي، لکه سالم غرونه دي. مونږ د دې لږ سیلاب چې کوم دی مونږ سره متحمل لاره نه چې څوک ورسره ایګزیکټلي لکه اسلام آباد غوندې ځای، د بحریا ټاون غوندې ځای، هغه د سیلاب لاندې راغی او داسې سیلاب و چې په هغې کې ګاډي ورک شو. سوچ کوئ لکه که نه، لکه اوسه پورې په هغه یو ګاډي کې پلار او لورو، پلار د هغه مړی وموندی شو او هغه ماشومه اوس هم د هغې پته نه لګي. په بحریا کې دغه مطلب چې شانګله نه وه، نه غر شته دی، نه سبل شته دی، نه خوړ شته دی. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ که نه چې لکه دا څه روان دي. اوس په دې باندې مسله خو معلومه شوه شاجي چې مسله څه ده، کلایمټ چینج دی، ګلوبل وارمنګ دی، درجه حرارت سیوا کېږي. اوس په دې کې د پاکستان ذمواري څومره ده؟ جی لکه دنیا کې 200 ملکونه دي
نو د هغوی انډسټریز دي، هغوی چې کوم دی نو د جهارات سیوا کوي، د هغوی لوګي دي، کارخانې دي، گاډي جوړوي، مینوفیکچرینګ کوي. د پاکستان غریب په دې کې هیڅ قصور نشته. پاکستان خو متاثره دی جی، ډېر متاثره په 2022 کې سوال کوم سر، په 2022 کې چې کم دی نو سیلاب راغلی پای کې ویلې کېده چې یاره دې ته به موږ پاکستان ته څه ورکوو. دا تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. کال 2022 کې چې کم سیلاب راغلی و 3 کروړه خلک متاثره شوي وو که نه، 2.5-3 زره چې کم دی نو هغې کې قیمتي خلک هغوی ژوند له لاسه ورکړی و، قیمتي په لکونو څاروي هغه چې کم دی نو وژل شوي وو. بیا زمونږ قیمتي د فصل ځمکې د اوبو لاندې راغلی وې چې هغه د ډېر وخته پورې هغه د فصل قابلې نه وې، بیا په هغې کې ولاړ فصلونه هغه تباه شوي وو، د خلکو روزګار تباه شوی وو. نو بیا دا خو ډېر لوی سیلاب و، هغه چې په دا هلیکاپټرونو هغه تاسو ورته وروي وایې که بره نه چې کوم دغه سړی به حیران شو چې دا دور اوبه لکه بس یو سمندر و او دا غرونو نه راشروع شوي او تر د سنده پورې لکه د پاکستان 3 حصه متاثره شوې وه د دغې د وجې. نو خو دنیا وکتل چې څومره خلک بیا ډسپلیس شو او څومره مطلب چې په خیمو کې وو او لکه مطلب بیماری وې او ماشومان او لکه قصه ډېره ګډه وډه وه. نو بیا که ستاسو خیال کې راځي نو زموږ حکومت چې دنیا ته خپله قصه وکړه، بالکل جی، بلاول بوټو زرداري یو خاص دوره کړې وه د ټولې دنیا د پاکستان هغه مقدمې د کېښودو کوشش کړی چې راشئ که نه ستاسو د کلایمیټ چینج له وجې زموږ دا حال دی، 3 کروړه خلک متاثره شو او یا 80 لکه چې کوم دی نو دا به مکمله توګه ډسپلیس و، د هغوی کورونه یې وړي که نه، مطلب څنګه چوس نشته دی چې څنګه او که نه لکه په سند کې خو نشیبي دغه یا خو دغه کورونه یې بس ختم ډایلیوټ شي، ختم شي. نو هغه دنیا خو چې دا ټیک ده، نو دنیا واده وکړئ شاجي چې ستاسو خو ټیک ته ډېر نقصان شوی دی او په دې خو دا تخمینه چې لګېدلې وه نو 18 اربه ډالره په هغې لګېدل. نو هغې چې وګرځېدل د پاکستان حکومت نو دنیا چې ژمنې وکړې امریکې، یورپ، سعودي او نورو ملکونو، نو دوی وی چې 10 اربه ډالره دا دوی ومنله چې او دا به مونږه مرسته وکړو. شاجي تاسو ته پته ده د هغې 4 کاله وشو د هغې اوسه پورې په هغې کې به څومره میلو شوي؟ نیمې 3 اربه زما خو نه دی ستا امید ټیک دی 21 لاکه ډالره صرف میلو شوي، لکه چې په 10,000 روپو کې 21 روپۍ میلو شي. دا څه شی شو په پوره دنیا کې؟ په پوره دنیا کې که نه، صرف سعودي عرب پکې 1 ارب روپۍ دا خو ټکر صاحب که مونږ خبره یو مثال ورکړم که په پاکستان کې زه د کارخانو نه شروع شم داسې در کراچۍ پورې چې خبره 10 روپۍ هم راغونډم دا پرې راغونډېږي. دا اوس ګورو نه مونږ واټ ا پوینټ دا ګورو نه لکه د بونیر یا د باجوړ یا د سوات سره خلک لګیا دي، څومره امداد کوي په کروڑونو روپۍ راځي په شخصي توګه خلک کروڑ روپۍ ورکوي. عام خلک حکومتي نه، عام خلک ایگزیکټلی عام خلک لګیا دي، تنظیمونه لګیا دي د خیر ښېګړې فلاحي. او بیا زموږ پاکستان ته په دنیا کې دونه میلاوي دا اوس زه وایم چې په دې ملکونو باندې دا کم چې دي ګوره روس دی، هندوستان دی، امریکا ده، د یورپ هغه انډسټریلز کنټري چې هغوی دا لوی ګاډي جوړوي، د هغوی لوی کارخانې دي چې په دوی سړی کیس وکړي چې بهی ګاډي تاسو جوړوئ، رینومریشن ستاسو دی، فایده ستاسو ده، پیسې تاسو له راځي او تباه کېږي واړه ملکونه او تاسو سره هېڅ غم نشته دی او بیا ژمنې مو کوئ، ویم منئ چې او دا زمونږ قصور دی او بیا مونږ پیسې درکوو او دا خلک متاثرین دي او بیا پکې وخت تیر شي سمونه شي. ټکر صاحب خبره به کوو چونکې وخت هم را سره کم دی، خو آیا زمونږ د حکومتي اړخ نه که صوبایي دی که وفاقي دی راتلونکي وخت یې څه تیاری شته؟ خدای دې وکړي چې دوی دا شی ومني اوسه پورې، خو کلایمیټ چینج عام سړي خو زه ټیک شو دا خو سړی ته ګیله نه کوي، یا موږ نه به څوک ګیله وکړي چې کلایمیټ چینج ته یا نشته، خو د حکومتونو خو دا د اوس دا د چا په سر دي؟ دله خو ادارې دي که نه، لکه ایګزیکټلی زمونږ ادارې دي، هغوی له باقاعده په بجټ کې پیسې منظورېږي، دا د هغوی ذمهواري ده. بیا حکومتونه په دې مکلف وي چې دی به د خپلو خلکو خیال ساتي، ټیک ده، چې څه مسئله هغه به ورته وایي. بدقسمتۍ زمونږ دا دی چې خیال موږ ساتلی نه شو جي، په بونیر کې سیلاب رالو، کسان یې یوړو، کورونه یې یوړو، ټینټ قدرې چې کم دی نو چا ورونه رسولو جي. ایګزیکټلی دا ښه ده چې دا فلاحي تنظیمونه شته دي،
د خیر ښېګړې ده د عام خلک چې په دې زړونو کې زه به نوم والم جي فیکسیکټ چې په نوم کومه اداره ده بالکل هغې چې کوم دی ټینټونو دا شي نور رسو هغې فیکسټ زنده‌باد، الخدمت فاونډیشن زنده‌باد، خدایي خدمتګار تنظیم زنده‌باد، انصارالاسلام زنده‌باد، دا نور چې څوره تنظیمونه دي چا نوم موږ نه هېرېږي، ټولو ته سلام. ځکه شاجي چې دا ډېره په یو سخت وخت کې او په حساس وخت کې دوی خپل ورونو له ورسېدل، د دوی په خپه باندې هغوی خپګدلې وه نه. الخدمت فاونډیشن دا ناره وایي چې موږ خدمت کوو جي خدایي خدمتګار کوو بالکل نو رسي. زه په خپله تللی یم هغه کلي ته چې کوم کلي ته مطلب یو عام سړی تللی شي حکومتي چارواکی نشي تللی، هغوی خو دا ګیله کوي که نه. ښه اوس یو پرون دا خبر و چې یو دوکاندار ته 15 لکه روپۍ، نو دا د 15 لکو روپو دوکانونه دی، په دې کې خو ځینې د یو کروڑ روپو نقصان شوی. هلته یو کس ټکر صاحب خبره کېده په بازار کې، هغه وایي چې دلته نه کم دوکان هم وي که نه نو 50 لاک نه کم نشته. بالکل حقیقت دا دی. نو دا د 15 لکو روپو خبرې نه دي. دې خوا پکې بیا ځینې وایي چې دا او بیا جي زمونږ مړی په څو خرڅېږي جي اعلان یې چې کړی دی. آیا هغه مړی په دغه پیسو را ژوندي کېږي؟ د هغې خو نعم البدل نه وي، خو دا کم چې اوس دی د دوی روزګارونه دغه شوي دي، دا په ژوندونې وجني، دا په نهره وجني، دا خو درانه پښتانه خلک دي، دوی به چاته لاس خو هم نشي نیولی. پرون مې یو ویډیو کته ده، یو کس چې کوم دی نو ګاډی پکې ګیري، زوړ ګاډی 88 کرولی، یو عام ورکر راغلی دی، هغه له پیسې ورکړي وي، ما ته پته چې تا دا ګاډی په کښتونو باندې اغوښتی دی، دا والا دا ګاډی تباشۍ ته ځان له مزدوري کې ټیک داسې جذبو ته سلام. ایگزیکټلی که دا نه وي اوسه پورې به د خلکو ګوره ډېر خلک موږ داسې ولیدل شاجي چې هغوی داسې شیان یوړل چې د سړي په تصور کې نه راځي. لکه هلته د زنانو مسلې دي، ماشومانو له چا څه یوړل که نه، په دې د سړي زړه راټول شي. نور هغه چې کوم نقصان شوی دی، خو ستاسو سوال له راځو چې آیا زموږ صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا تیار دي؟ خدای دې وکړي چې تیار شي. ځکه ما ته نه لګي ټکر صاحب، نه مونږ خو دا د ګوره چې دا اوس میډیا ته لږ را دی خوا شو، سوشل میډیا یا تاسو هم پرېښود که نه، لکه شاجي د په خپل چینل ما نه خلک ګیله هم کوي یار ته زیات لګی، نو مونږ خو اواز چې کوم عوامو چتو. او مسله دا ده ضرورت دا دی د میډیا کار دا دی چې څه کې اوس غیر ضروري شی راوالم، نو دا خو د میډیا کار دا دی چې چېرته ضرورت وي. اوس خبره دا ده چې کال 2004-05 کې دلته چې ځینې داسې خلک وو، ډاکټر خالد خان صاحب وغیره، چې دوی د کلایمیټ چینج خبره کوله، چې خلکو منله نه، عام سړي نه، وزیرانو حکومتونو نه منله، دا هغوی داسې لګیا دی کلایمیټ چینج څه ته وایي، چاپېریالي بدلون صحیح. وګورئ 20 کاله کې کم ځای ته موږ ورسېدو، کم 2010 سیلاب، 2022 سیلاب، اوس دا حالات، دا کلایمیټ چینج دی. په کار د چې دوی ځان تیار کړي ارلی وارننګ سیسټم، بیا چې کم ځنګلونه والي شوي دي نو هغې خلکو لا احتساب وکړي، بیا هغه کورونه چې هغه په ګورئ سین نه دی سین. او اداره څومره ښکلی نوم یې ولله څومره ښکلی ورکړی، او ادارې خو نومونه خو موږ ډېر ښه بس بلین سونامیټري. ګورئ دا ونې نه دي، دا ونې په کار ده چې بلین سونامیټري اټ واز ا ګریټ انیشیټیو، یو ډېر ښه ګام و، یو ارب یا 10 اربه ونې دا لګولو، دا ولې ونه لګېدې؟ پیسې چېرته لاړې؟ پیسې څه شوې؟ بلین سونامیټري څه شو؟ ونې څه شوې؟ پیسې څه شوې؟ زمونږ خو بدقسمتي هم دغه ده ټکر صاحب چې سزا جزا نشته دی. بالکل سزا جزا نن به موږ دې مقام ته نه. ستاسو خبرې ډېرې ګټورې وې ټکر صاحب، خو یو اخرنۍ خبره کومه چې زما خو امیدونه ځکه نشته دی چې د ډاکټر عبدالقدیر خان غونته سړی چې قدر په پاکستان کې ونه شو جي، نو زه نه ګڼم چې داسې نور څه به راشي او په پاکستان کې به زمونږ دغه وشي. ټکر صاحب اخرنۍ رایه څه ورکوي چې زمونږ کتونکي ووري چې د هغې نه ډډه وکړي، ځکه چې حکومتي چارواکي خو وایي چې یاره مونږ داسې څه سیلاب راځي یا څه راځي نو مونږ وینا کوو، خو بیا پکې داسې راځي چې هغې ته اطلاع هم نه میلاویږي. نه ارلی وارننګ سیسټم شته نه، راتلونکي چې کوم تاسو خبر وکړه چې یاره یو ډېر مضبوط سیلاب به راځي، نو زمونږ د ویډیو په تسلسل باندې چې کوم دی خلک ووري، او که د چا داسې ځي کې کوري چې هغوی خپل سیفټي په خپله وکړي. د اوس نه اوس خو دا ده چې موږ به ټول په خپله محتاط کېدل وي، خو ارلی وارننګ سیسټم زموږ داسې ډېر کمزوری دی. بله دا چې کومه فنامنا جوړېږي د مونسون دا کنورجنس،
د مختلفو نظامونو یا خدای مکا د کلاود بسټ نو دا د پریډکټ کول څوک نشي د په باره کې څوک نشي ویلي خاصه رہی کنه څنګه چې د زلزلې پریډکشن نه کیږي بالکل جی نو خو مونږ ته خو موسمونه معلوم دي کنه شاجي چې دا د جولای میاشت د اگست میاشت د سپتمبر میاشت په دې کې بارانونه راځي بل دا چې ولس پدا کوي چې دوی په پاغي زینو کې کورونه نه جوړي کمی چې د بولاري دي ګوره دا کانی نه دي دا د سیندونو اگې دي دا او سیند خپل لار کلم نه هېروي سل کاله پس پم راځي ټیک ده نو ولې موږ خپل کورونه وړو د سیند په منځ کې جوړو ولې موږ خپل کورونه تندرونو پسې ګرځو صحیح ده کنه بل دا چې ونه څوک هم کټ کوي تاسو پته ده په افغانستان کې 15 کاله بدحالي جنگ تیر شه کنه ونه وال پکې نشته کچاو والا جرمانه ډېره لویه جرمانه ده دلته خو جمهوریت دی حکومت دی نظام دی غرونه د ځنګلونو نه بربند شو بوټي وهي او بیا لاچي لګوي او لکه مطلب دونه قیمتي دا چا وویل او تپوس په څوک کوي نو په کار چې ولس دا وایي چې بھائی زما ځنګل ته ونه ولې چې څوک یې وهي نو هغه به ځان تپوس په خپله څوک یې چانه او دا شی دا خبره ده چې څوک یې وایي که نه خو بهرحال احتساب پکار بالکل پکار دی ټکر صاحب ډېره مننه ډېر خوندورې خبرې تاسو شریک کړي زموږ کتونکو سره او الله دې وکړي چې په پاکستان باندې خلک زړه زیر کړي او چې کومې وعدې ورسره د دنیا کړي دي چې هغه پوره کړي نو ډېره مننه ټکر صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړو ګرانو کتونکو دا و زموږ نه پودکاسټ در بل پودکاسټ پورې مال او زما ټیم لره کې اجازه دلوي الله پامان